بسم الله الرحمن الرحیم. دا شرح الوقایع کتاب الصلاة سبق ته طالب جان او اقسام المیاه دی. اوس ماء جاری مسئله ذکر کیږي. الماء الجاری نو دې فرمایي وبماء جار و اذا عطف ته په ماء السما باندې څنګه چې پاغي او دس روا دي نو په ماء جاری باندې مدثر دی روا دي. ٹھیک شو طالب جان. فيه نجس چې په دې کې ګندګي پرته وي قلم یرا سرهم او اثر سنوي نخ کار کیږي نه معلومیږي اثر سمانا ای طعمه او لونه او ريحه خوان رنگ او بوی دې نخ کار کیږي نبی په ما جاری باندې ودسره روا ده. اوس شارح رحمت الله علیه وی اختلافو فی حد الجاری د جاری وبو په تعریف کې اختلاف دی چې دا جاری والی په سمانه معلومیږي نو دې په خپل شرح کې وی فالحد الذي ليس في درکه حرج هغه تعریف چې داغه په فهم کې څه مسله نشته څه تکلیف نشته ډېر په اسانه په سړی پوي هغه د مایوز هبو بتبنه او ورق چې پان او ډکه ځان سره وړي بس دا چې کوم وبدي جاری وبدي. خو مونږه د کنز ناقد لیکلو چې ما لا يتکرر استعماله چې استعمال نه متکرر کیږي او دارنګي محشی لیکلو چې خلق کم وبچ دي نو جاری غني نو دغه وب جاری دي او بیا هغه محشی هغه ته لیکلي دي ما يعده الناس جاريه وهو الاصح په عرف کې چې کوم جاری ګڼل شي او دغه تعریف څه ده ډېر صحیح دی. اوس طالب جان د جاری وبو شهډه کې ځان سره وړي ٹھیک شو کنه. ګورا فالحد الجاری فالحد الذي ليس في درکه حرج د مای جاری هغه تعریف چې پاغه په فهم کې څه نشته څه تکلیف مغلیب نشته څه دقت پکې نشته هغه کوم یو تعریف دی مایوز هبو بتبنه او ورق چې ځان سره اډکه وړي او یا یو پانه څه کوي روز دی وی چې پیدا سد النهر نیر طالب جان بند کړی شي بالکل من فوق النبرانا مکمل نیر څه شي بیا څه چلو شي وبقيه الماء تجري معذوف او نور یو بچ دې په مزه طریقې سره رواني وي نو يجوز به الوضوء پدې به بیا مدرس جایزي ولی به جایزي نو وای اذ هو ماء جار ځکه دا اوسم سدي ماء جاری دي او دې اوس یو قاعده غونډه پیش کړي وکل ماء ضعيف الجريان هر غوب چې هغه په مزه رواني وي اذا توزع به هر کله چې په سړې اودس کوي نو جاری خودي ځکه چې وبسدي روان دي نو دې په داسې ځای کې کینی طالب جان لا استعملوا غسالته چې دې خپل غساله استعمال نکي چې په کوم ایمان یو ځلیدان دا منځلې او يم کو سیا به صبر کوي بین الغرفتین د دوه لپو ترمنځ مقدار ما یوسب غسالته دومره مقدار باندې چې دا غو بچ دی یو سیزان سره ځکه دا وبچ دی دا ډیر زیاده په مزه روان دي ٹھیک شو. ها دا غو پاغه صورت کې دی عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه فرمای چې څوک دا وی چې مای مستعمل پلیت دي او هر چې مفتابهی قول له چې پاکی دي خو پاکون کې نه دي نو بیا به دې سره وې دا قول ولګي چې د غالب ګمان راشي ٹھیک شو
چې دا مستعمل اوبه ډېرې دي او دا غیر مستعمل اوبه لږې دي یا به ورسره دا نه وی چې پتا واجب دي چې داسې ځای کې کښېنه چې هغه بل لپه استعمال نه کړې کومه چې د یو ځل دا به نه دی داسې به وی چې کله ستا غالب ګمان راشي چې کومې اوبه مې استعمال کړي دا ډېرې دي او کومې چې په دې نیر کې روانې غیر استعمال شده دي هغه لږې دي نو بیا به تاله پکار وي چې ته پکې منځ کې څه وکړې صبر وکړې او یا داسې ځای کې کښېنې چې دوباره استعمال نه کړي ټیک شو واذا كان الحوض صغيرا طالب جان دی وایي چې دا حوض کله څه وي صغیر وړوکی وي يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب په یو طرف باندې اوبه ورننوځي او په بل طرف تیوځي نو يجوز الوضوء في جميع جوانبه مزه بار کې نه لږ صبر وکړه يجوز الوضوء في جميع جوانبه نو اودس چې د دې د هر جانب نه جایز دی اودس د دې چې د یو طرف نه برازي او په بل طرف تیوزي جاری په حکم کې دی کنه وعليه الفتوى من غیر تفصيل په دې باندې فتوا هم ده چې کم نیر کم حوض دی حوض او د یو طرف نه او برازي او په بل طرف ته شي نو پاغي کې څه شرطونه مرتونه نشته من غیر تفصيل بين ان يكون 4 في 40 واقل فيجوز او اكثر فلا يجوز دا تفصیل بګی نشته چې مجموع النوازل کې فقيه ابو الحسن علي ابن سعيد رستغنفني او دا د ابو منصور ماتوریدی شاګردانو کې دی د دنه دا منقول دی ٹھیک شو نو د ویلی دی ان کان 4 فی 40 کدا سلور غزا په سلور غزو کې وو یا د دینه کم نو بیا د جایز دی او وان کان اکثر منو کدین زیات نو لا يجوز بیا جایز نه دی په کوم ځای کې صرف جایز دی چې کوم ځای کې وب داخليږي او کوم ځای کې تیوزي ٹھیک شو طالب جان خدا دا دی وی کنه چې دغه لک صورت کې چینو د استعمال شوه او په کې ساریږي نه او کنه ویني ساریږي به دا واغه خدای وی چې وعليه الفتوى من غیر تفصيل دې تفصیل د بګه سره ضرورت نشته معاشر رحمت الله علیه وی چې ته وی چې 4 فی 40 وی سلور غزه په سلورو کې سلور په پلنوالي سلور په ګودوالي کا دینه کمی نو جایز دی او که زیاتی ناجایز دی وی دا تفصیل د بګه ضرورت نشته وعلم طالب جان دا تحقیق ته مقام کوي چې مونږه هغه یو ټکی ویلو چې ګندګي پکې پرته وي او لم یرا اثر په ګندګي پکې پریوتی اثر نه ښکاري نو دې فرمایي وعلم په دې خبره ځان پوي کې طالب جان انه اذا انتن الماء چې وبکله بدبودار شي نفئن علماء کدا معلومه شو ان نتنه للنجاسه چې دا بدبوې د څه د وجه نه ده ګندګي د وجه نه ده لا يجوز نو به پسنه کیږي دست کیږي والا يجوز او کدا معلومه شي چې دا د ګندګي د وجه نه ده نبي جائز دي ولی حملا على ان نتنه لطول المكس دا به په دې باندې حمل کې چې دا ډیر وخت په یو ځای باندې ولاړ وي نو د دې وجه نه بدبودار شي وي ٹھیک شو طالب جان نو نفس په یو ځای کې په ایثارېدو باندې روبو او په خون بدلېدو باندې چې دی نو هغه اوبه نه پلیتېږي وإذا سد كلب عرض النهر یا سد كلب دا سد بسې عبارت چې بند کی اوس په عرض النهر اغه پلنواله د نهر
معشلی کی چې دې کې اشاره ده دې قول ته چې لم یرا اثره، اماغه عبارت سره تعلق ته چې اثر د ګندګۍ په کې نه ښکاري، خدا په غیر د مردار کې دی، د مردار په باره کې خو عین نجاست معتبر دی. نو کوس چرته یو سپې پریودي پنیر کې په پلنوالی باندې پکې پروتي او د اوبو هغه جریان منکړی وي، نو مړ سپې دی مردار نو پلیت دی، او که ژوندیم وي او په اوبو کې دقه رنګې پروت وي نو بیا به مو په پلیته دی. خو د دې باره کې اوس دی یو قاعده پیش کړي طالب جان، وایي ګوره ورته وإذا صد کلب چې بن کې اوس په عرض النهر هغه پلنواله د نهر ويجري الماء فوقه او اوبه چې د سپي د پاسه راوړي، نو ان کان ما یلاقي الكلب کم اوبه چې سپي سره ملاویږي اقل کدا چې کم وي مما لا یلاقيه دا غنه چې نه ملاویږي او پاک زمانه تیریږي، نو يجوز الوضوء في الاسفل بیا غلان دی د روانه و الا او کسپي باندې کمی د پاسه را تیریږي دا د نصف نم زیات دي او غنور لګي دي لا يجوز الوضوء بیا د جائز نه دي. قال الفقيه ابو جعفر رحمه الله دی فرمای على هذا ادركت مشايخي، په دې باندې مخ خپل مشران مونتیو چې مونږ ته دا خبره کړې و. او امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمای لا باس بالوضوء من به، اس خبرانه دا چې ته پلان دی ودس کې هر کله چې پدری وسپونو کې یو وسپ هم نی بدل کړي، مطلب دا دی چې یو ځل دی وته ما جاری ویل کنه نو بیا د څو کې بیا په ودس کاوه، بس بیا په کې دا قاعده مایده پرېدا ٹھیک شو. دا د ابن حمام رحمت الله علیه رایم دا الطریقه المحمدیه کې په دې باندې فتوا را نقل شوې ده ٹھیک شو. او لکنوی رحمت الله علیه په سیاحه کې دې ته ترجیح ورکړی ده، ابن حمام فتح القدیر کې ورکړی ده. بهرحال چې ما جاری دی وته وینم په کې څه مسله نشته. اوس بل مسله وبماء ان يجوز الوضوء بماء، جائز دی د سپاغ او بوبانه ما ته فيه حیوان چې مرشي په کې داسې یو حیوان مائي المولد چې په بو کې پیدایش کوي، جونم په بو کې تیرې یو پیدا کیږي په څه کې په بو کې قسم کې لکه کب او زفدا یو چندخم ٹھیک شو طالب جان. نو دا ولې دا ځکه دا پاک سيزونه دي، نو د دې په مرګ باندې وبنه پلیتيږي، مرګ سره خو او یو سیس پلیتيږي نه، دا خو دا غسیز باندې حکم لګي چې غسیز پلیت ته او که پاک ته، او کم سیس کې بدون کې وینه وینو پلیت ته، او کم سیس چې په اوبو کې اوسېږي د کې وینه چرته ده، ځکه چې د اوبو د دې ترمنځ خو منافات ته، او دا کب والا کوم خبره چې ده چې کب کې چې کوم رطوبت ته، نو په ظاهره د ښکاری ته کې وینه ده خو وینه نه ده، ځکه چې وینه کله په نور باندې واچولی شي تورېږي، او دا رطوبت چې په نور کې واچي سپینېږي. بهرحال علماء ذکر کړي دا زبدا کې وایي چې بکسر الدال نه ده زبدع، او انما قال مائي المولد، او چې دا مونږ ویل چې په اوبو کې پیدایش کیږي، نو حتی لو کان مولده فی غیر الماء، که په اوبو نه بغیر پیدا کیږي، لکه متخم په اوبو کې ژوند تیری خبر بچی وروړي او هو يعيش فی الماء، او ژوند په اوبو کې تیری، نو يفسد الماء بموته فيه، بیا به اوبه پلیتیږي. او معلومه خبره ده. او ما ليس له دم سائل، یا هغه سیس په اوبو کې مړ شي چې د هغې دپاره بدون کې وینه نه وي، کالبق لکه ماشي او ذباب مچ، ځکه لأن النجس، ځکه پلیت خو و دم المسبوح دی چې کوم بدون کې وینه مونږ دا تاسو ته وویل. او بل و به حدیث وقوع الذباب فی الطعام، بلکې کوم حدیث کې چې راغلی دي چې مچ په طعام کې پروزي، دا مشهور حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمایل هر کله چې مچ ستاسو کې د یو کس په لوښي کې پروزي نو غوپه ولا پکې ورکوي ٹھیک شو. لیغمسو فیه
ځکه چې په یو وزر کې دوی ده او په بل کې بیماری ده نو دی هغه د دوایي والا وزر بچ کوي او بیماری والا په ښکته کوي نو تاسو والا پکې څه ورکوي ډیکه ورکوي اوس دې حدیث باندې دا دلالت کې دا حدیث صفا دلیل ده که نه چې مچ کې د پلیت پیغمبر مونږ ته وایي چې لړی کوي که ډیکه ورکوي نور هم پکې ور ومنډئ ځکه کله کله خو هغه ترکاري یا چې ګرمه وي د چې ته ولې دغه ورکې نو دې کې مړ شي بیا نو که د ده په مرګ باندې هغه سیس پلیتېدی بیا پیغمبر مونږ ته دا نه ویلی بهرحال دا نور څیزونه په دې مچ باندې قیاس شوي دي بس وفي خلاف الشافعي رحمه الله په دې کې د امام شافعي صاحب اختلاف ته عبدالله لکنوي رحمت الله علیه دلته هدایي مولا باندې رد کړی او دی ویلي چې هدایي مولا فيه کې ضمیر دوه مسلو ته راجع کړی نو دا دوه مسلو ته نه دی راجع صحیح دا چې خلاف صرف په اولنۍ مسله کې دی هر چې دویمه مسله ده نو هغه زمونږ بالکل اتفاقي مسله ده اوس وایي لا بما اغتصر او دس روا نه دی په هغه اوبو باندې اغتصر چې نچوړي کړي شوي الروایتو یعنی روایت چې دی دلته بقصر ما دی چې بما دا نه دی بما ان ټیک شو که نه هم ټیک کېږي خو لکه دا د شرع وقایي شارع وایي چې لکه دا بما ان نه دی لکه بما دی من شجر او ثمر من شجر او ثمر چې کوم سوي نه چوړي کړي شوي هغه اوبه من شجر د چانه یا د ونې نه چوړي کړي شوي او ثمر یا د میوې نه سوي نه چوړي کړي شوي اما ما يقطر من الشجر هغه چې هغه کومې اوبه په خپله د دې ونې نه روځي نو فیجوز الوضوء به په هغې باندې په اودس کولو کې څه مسله نشته په هغې باندې اودس بیا ډایرکټ جایز دی اوس وایي ولا بماء په هغه اوبو باندې مودس روانه دی زال تبعه بغلبة غیره اجزاء چې د دې خپل طبیعت یې زایله کړي ختم کړي غیر په اعتبار د اجزاو سره غالب شوي مراد په دې زایله کېدو د طبیعت سره سره ان یخرجه من تبع الماء چې دې د اوبو د طبیعت نه وښکي اوبو طبیعت څه ته وایي طالب جان نو هو الرقة والسیلان هغه نرمېدل او بېدل دي او بعضې کتابونو کې و تسکین العطش چې تنده ماتوي کوم څیز ټیک شو دا ورسره د طبیعت کې شامل دی او بالطبخ ټیک شو یا خو په غیر غالب شوي که نه په اعتبار د اجزاو او بالطبخ یا د ډېر خوټکولي وي کل اشربتې لکه شربتونه وغیره اول خل سرکه وغیره دا وی نظیر ما تصر من الشجر دا داغه مثال له چې د ونې نه چوړي کړي شوي والثمر او د میوې نه څه شوي وي نه چوړي کړي شوي ټیک شو نو فشراب الرباس رباس چې دی دا د ونې نامه ده نو د هغې نه چې کوم هغه اوبه راوتي دي معتصر من الشجر هغه دغه دي چې د ونې نه کمې راوتي دي و شراب التفاح او د سیو چې دی کوم تفاح سیب د دې چې کوم شربت دی نو دا د هغه میوې نه راوتی جوس چې ورته وایي وماء الباقله او د لوبیا اوبه چې دي دا نظیر او مثال دی د هغه اوبو غلبه علیه غیره اجزاء چې بل سیس په اعتبار د اجزاو سره غالب شوي والمرق او خروا چې ده نظیر ما ان دا نظیر دی د هغه اوبو غلبه علیه غیره بالطبخ چې په جوش ورکولو او په پخلی سره په غیر غالب شوي اوس طالب جان واما الماء الذي تغير بكثره الاوراق الواقعه فيه هر چا هغه اوبه دي چې ډېرې پاڼې پکې ډېره زمانه پرتې وي حتی اذا رفع في الكف تر دې چې اوبه ته کله په هغه کې روچتې کې ورغوي کې لاس کې يظهر فيه لون الاوراق هغې کې دا پاڼو هغه رنګ چې دی ښکاري شینوالی نو بیا په اودس جایز نه دی لانه کماء الباقله دا داسې شو لکه د کرخ اوبه چې اوس وایي طالب جان ولا بماء راکد او اودس نه کېږي جایز نه دی په هغه اوبو باندې چې ولاړې وي او وقع فيه نجس ګندګي پکې پروزي
الا مگر په یو صورت کې روا ده اذا كان 10 اذرع في 10 اذرع چې په وګدوالي او په پلنوالي لس غزي ولا ينحصر ارضه بالغرف او د دې ځمکه نه راخاره کیږي په ولا پر اغستو باندې نو فحكمه حكم الماء الجاري دو بدا سیدی لکه څنګه ماء جاری نو فإن كانت النجاسه مرئيه کدا ګندګي څه کېدا ښکارېدا نو لا يتوزع من موضع النجاسه بیا خو د ګندګي د زین او د روان نه دی بل من الجانب الاخر بلکې دا غبل طرف نه بودسو کې او وان كانت غیر مرئيه کدا ګندګي څه نه کېدا نخ کارې د پسترګو باندې مطلب ساس کیو د تشمچا زبل سبل څه يتوزع من جميع الجوانب به دار طرف نه د سکول شي وکذا هم د قرنګي من موضع غسالته دا غزنه مدس کول شي کوم ځکه دی واپس ته لپي او به پروزي د مخ خو قال محيي السنه علامه بغوی رحمت الله علیه صاحب د مشکات او دارنګي صاحب د معالم التنزيل او د شرح السنه مصنف وي التقدير ب10 في 10 چې دا اندازه تاسو لګولې چې لس پلسو کې دا په خپل شافعي المسلک دی دیوی لا يرجع الى اصل شرعي د دې رجوع یو قاعده شرعي ته نه کیږي د دې بنیاد څه نه دی یو اصل شرعي نه دی یو دلیل شرعي ته اعتماد نه کیږي دلیل شرعي ته رجوع نه کیږي یو تمدو علیه چې پاغي باندې اعتماد وکړي شي دا څه دلیل شرعي خو نه دی چې لس پلسو کی اقول اذا ورتما ٹھیک شو طالب جان دا چا خبر وکړه محيي السنه رحم الله رد وکړو په مونږ باندې چې امام شافعي کوي چې دوه چاټه وبو یو حدیث کې راغلي دي دا تاسو ځان نه خبر راوخه چې لس پلسو کی نو ټیک ته چې لس پلسو کی نو تاسو خبري بنیاد څه ده نو شارع رحمت الله علیه یقول زوما اصل المساله اصل مساله دا ان الغدير العظيم اغلوي حوض الذي لا يتحرك واحد طرفيه بتحريك الطرف الاخر چې یو طرف به نه خوځي په بل اذا وقعت في النجاسه چار کله ګندګي په دې کې یو جانب ته پروزي نو د بل جانب نه ودس روا ده دې غټ طالب اوس وای ثم قدر هذا ب10 في 10 بیا موږ دې سره دا قید لګولو چې لس پلسو کې وي وانما قدر به دا اندازه چې موږ لګولې ده بناء على قول عليه الصلاه والسلام دا د دې بنیاد چې د پیغمبر قول له او حدیث مبارک ته نبی علیہ السلام فرمای من حفر بئرا چا چې یو کوی کنستو فله حولها 40 ذراع نو د دې کوی نه غیر چا پیرا سلوي غزه د دې کوی حریم نه یعنی فیکون لها حریمها من كل جانب 10 لس غزه په هر طرف ته د دې حریمی لس غزه په هر طرف ته د دې کوی سوي سمانا ففهم من هذا دی وی د دې حدیث نه معلومه شو اذا اراد اخر چې یو بل کس اراده وکي يحفر في حريمها بئرا چې په دې له سوګو کې دن بل کوي وباسي نو يمنع منه دی به منکې ولي لانه ينجذب الماء اليها هغه به باغ کوي تلاړ شي وينقص الماء في البئر الاولى او په ولني کې به او کم شي نو ته پلس وګزو کې سړې منې کولې شي دیم وان اراد يحرف بئر بالوعه يمنع ايضا طالب جان ګټر پیژنې ګټر چې کوم هغه د ګندګۍ د پاره خلک کویانو باسي کندې جوړي کنه هغه چې د ستا په د لس غزو کې خواږي سوق نشي وکي کو باسي نو ته به ته منې کې ولې لسرايه النجاسه من البالوعه الى البئر دا غینه واستادي کوی ته ګندګي راځي وتنجيس ما او به پلیتی شي ټیک شو نو ګوره د لس غزو د وجنه هغه ګندګي چې ده نو لري پاتې کیږي هغه چې وباسي لس پلسو کې نو ګندګي نه راځي او لسو کې چې دنه وباسي ګندګي راځي اوس وی ولا يمنعون بمن كيف ما وراء الحريم لسو غزنا غلا او واشون دغه لس غزدي پلسو کې فولمن معلومه شان الشرع چې شریعت چې اعتبار العشر في العشر لس پلسو له اعتبار ورکړل فی عدم سرایت النجاسه چې ګندګي د لسو غزونه دي خواني شرات نه حتی لو كانت النجاسه تسري تر دې ک نجاست په خپل بذات خود سرایت د یو جانب نه بل ته کی يحكم بالمنع نو حکم بلګول شي په منع باندې یره چې دا ګندګي د یو طرف نه بل طرف نو ته سم کوا او دس په مکوا قسم المتاخرون بیا متاخرین وسعوا الامر على الناس
او دی لګه توصیه کړی په حکم کې نو وجوز الوضوء فی جميع جوانبه دی چې خیر دی چې اودس چې دینو په ټولو جانبو کې څه دی روا دی او جایز دی څومره سبق مو